د کله و د دې ورور د واده جی بس تیار و بس د هفته دوه کې ما د واده دغه کو انتظام شوی و ځان مې کو جی اوس تاسو واده یې تیار و ها جی واده مې تیار اوس په اوس واده پاتې شو بس واده خامخا پاتې دی. اوس په زه بیا به اوس پنځه شپږ کاله اووه کاله بس بعد بیا دی. بهر بیا اوس ځم اوس به بیا بهر ځم. زما د زوی مسافري وکړلو په دې باندې ولګولو بس د دې واده تیاری م کو چې په دې کې دا بس سیند راغی. اوس خو واده پاتې شو اوس واده پاتې شو اوس زه د کور په دغه کې شوم. نو زه په زه بیا مسافرۍ لځم. مور پلار مشر زوی مې بس مسافري دې څومره ټایم کړی به 15 کاله 15 کاله دې مسافري وکړله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو. د لذاتو کې موجود یو څنګه چې تاسو ته پته لګي سیلاب راغلی دی په ټوله نړۍ کې او د پښتونخوا ولس چې کم دی په دغه غم کې مبتلا شوی دی. که د چا لږ ځای و که ډېر ځای و خو چې هغه سیند اوبه په کم ځای باندې مورغلي که هغه د دریای کابل دي او که د دریای سوات دي نو هغه خلک د دغه سیلاب نه متاثره شوي دي. موجود یم یو داسې کورنۍ سره زما په خوا باندې دا یو ورور ولاړ دی چې د 15 کاله چې کم دی په سعودي عرب کې مسافري کړې ده او د هغې نه ځان لی چې کم دی زما په شا باندې به دا بلډنګ دا کور تاسو وینئ کوم چې د ځان دپاره د واده دپاره تیاری کړې وه 15 کاله تېر کړي دي مسافري یې پرې کړې ده. د هغې نه دغه ورور چې څنګه راغی نو د الله له طرفه دغه سیلاب چې کوم راغلی دی د ده دغه کور چې کوم دی هغه مکمل سیلاب خراب کړی دی. پلار یې سره ولاړ دی د هغې نه زه خبرې اخلم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بابا درته ووایه چې کوم ستاسو ځای و کور کوم دی بچنګي دې پرې مسافري کړې ده وخت یې پرې ضایع کړی دی اوس هغه لاړو څه به وایې؟ مسجد بس موږ د مشرانو ته دا خواست دی چې یاره زموږ دې زوی مطلب دی چې مسافري دا 15 کاله وکړله او په دې کمرو یې ځان له ولګوله دا برانډې زما نه دې سیلاب یوړلې کمرې رانه سیلاب یوړلې زما نور داسې وس شته دی نه مې داسې حیثیت شته دی نه مې پوله شته نه مې پټې شته چې زه ځان له نور غم وکړم. زم دې مشرانو کشرانو ته ټولو ته پاتې یم جي چې زما دپاره څه درخواست مخکې وکړي چې یاره زما دپاره څه داسې واده کله و د دې ورور د ده واده جي بس تیار و بس د هفته دوه کې ما د واده دغه کو انتظام شوی و ځان مې کو جي اوس خو واده پاتې شو اوس واده پاتې شو اوس زه د کور په دغه کې شوم. نو زه دې مشرانو کشرانو ته دا خواست کوم چې یاره جي مونږ سره د څه امداد وکړی شي. زما د دې کور د مطلب 3 کمرې لاړلې کچن لاړه برانډه لاړله جي نو بس زما د زوی مسافري وکړلو په دې باندې ولګولو بس د دې واده تیاری م کو چې په دې کې دا بس سیند راغی سیلاب راغی. د ده څومره ټایم وشو چې راغلی دی؟ د ده تقریبا هفته نه برابرېږي جي. هفته نه برابرېږي. په خوشحالۍ راغلی دی په خوشحالۍ راغلی دی جي. د ورور سره هم زه یو دوه خبرې ورسره کوم سره په نګرامه کې شروع کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار تاسو خو 15 کاله مسافري وکړله د بل په اواز باندې شپې سبا کړي دي یعنې مطلب مسافري کول ګران کار دی. تاسو هلته کې 15 کاله تېر کړل کوم چې ګټه وټه کړې وه تاسو هغه هم د نه سیلاب یوړله څه به وایې یار؟ بس چې زمونږ د مشران سره صدقه کي موږ سره هیلپ وکړي او دې نه موږ دغه غواړو معذرت غواړو چې موږ سره هیلپ وکړي دې ټایم کې ځکه چې زما کور یو ډېر زیات خراب کړم پوله پټۍ مې نشته زما بس دغه حیثیت نشته کاروبار مې نشته په زه بیا مسافرۍ لځم. مور پلار مشر زوی مې بس مسافري دې څومره ټایم کړی به 15 کاله 15 کاله دې مسافري وکړله 15 کاله کې دومره پیسې وګټلې ځان دې بیله کوټه جوړه کړه بس کمره مې جوړه کړه کور مور مې تیار کړ غریبي مې قرض مرض مې ختم کړ قرض را باندې ډېرو بس دغه حادثه مې وشو ستا سره. واده یې تیار و؟ ها جي واده مې تیار و. اوس واده پاتې شو بس واده خامخا پاتې دی. اوس په زه بیا به اوس 15 شپږ کاله اووه کاله بعد بیا بهر بیا اوس ځم اوس به بیا بهر ځم. اوس زه تاسو نه صدقه کول غواړم چې ما سره هیلپ وکړي. قدرمندو دغه ورور تاسو سره خپله خبرې شریکې کړې چې یاره 15 کاله ما مسافري وکړله ځان له مې په دقه 2 کمرې صرف جوړې کړي دي کوم چې قرض درو امې ختم کو اوس په بیا چې کوم دی واده چې کوم دی او دا واده خو لري واده خو بیا خیر بعد کې خبره ده د سر سوري چې کوم دی هغه لاړو ختم شو. نو دغه ورور چې کوم دی هغوی فریاد کوي
کوم چې حکومت ریلیف ورکړی دی د سیلاب ځپلو دپاره هغوی دې راشي او د رضاکو کې دغه کور وګوري د دې دپاره چې څه کېږي چې دې سره امداد وکړي